د صحابانو مشوره واخیستله ابو بکر ووایه دې خلکو سره څه کوو په هغې کې د ابوبکر رضی الله عنه زوی و حضور صلی الله علیه وسلم ترم پکې و حضرت عباس نور پکې د ډېرو صحابو رشته داران پکې وو وایي ابوبکر دې سره څه کوي وایي ابوبکر د الله رسول فدیه به دې واخلو او هغه فدیه به دې پکې آزاد کو پرېږدو ای عمره ته څه وایې دې باره کې حضرت عمر ورته وایي د الله رسوله زه مشوره در کوم خو کړه چې به یې ومني څه مشوره ده ووایه وایي چې کوم د کوم رشته داران دي مسلمانانو رشته داران دي دا کافران وایي هغه مسلمان به د خپل کافر رشته دار نه په خپله باندې سر وایي داسې به دې خلکو سره کوو ابوبکر رضی الله عنه زوی دی عبدالله وایي دا به د ده په خپله سر وایي ای الله رسوله ستا تره دی پکې حضرت عباس ته به د خپل تره نه په خپله باندې سر وایي وایي داسې به ای د الله رسوله وکړو حضور صلی الله علیه وسلم ورته وایي ای عمر وایي دا ستا مشوره ډېره سخته مشوره یې ده د الله رسول لږ ناست و جبرائیل علیه السلام تشریف راوړو جبرائیل علیه السلام نه تپوس کوي ای جبرائیله دې قیدیانو باره کې موږ څه وکړو هغه راته وښایه هغه ورته وایي فدیه ترې اخلي دې نه فدیه والا مدینې ته بوځه فدیه ترې والا فدیې په بدله کې یو پرېږده وګوره یا ستا څومره کسان چې دې پرېښي دي د دې په بدله کې به ګوره تاسو دومره کسان وجل شئ او یا کسانو پرېښي دي په دې اویاو کسانو بدله کې به ګوره تاسو وجل شئ د الله رسول صحابو ته ویلې جبرائیل علیه السلام داسې وایي صحابه ورته وایي موږ خو د مرګ نه وېرېږو مرګ نه موږ نه وېرېږو که مرګ راته میلاوېږي خو شهید کېږو به او شهادت ډېره غټه مرتبه ده او چې شهیدان شو نو د الله سره به ملاقات وشي د دې په بدله کې به جنت میلاو شي په دې په بدله کې به الله راضي شي او چې دا شی میلاوېږي د الله رسول موږ ورته تیار یو نو فدیه د صحابانو واخیستله یو به چې چا مدینې نه فدیه را مکې نه فدیه راوړله حضور صلی الله علیه وسلم به یې ورکوله او یو صحابي یې پرېښوستلو خو د حضرت عمر رضی الله عنه مشورې الله رسول ونه منله داسې عجیبه خلک ولې هغوی جهاد او جنګ هغوی د دین حفاظت او د دین د تلاوېدو دپاره هغه خلکو دې ته نه کتل چې دا رشتهدار دی هغوی صرف دا ویلي چې زه هر څه کوم دا صرف الله نه کوم دا دین دپاره زه جنګېږم دا صرف دین دپاره کوم او د الله د نوم د بلندۍ دپاره کوم دې کې که زما رشتهدار ځي که دې کې زما ورور ځي او که دې کې زما بچي ځي هغې سره زما هېڅ کار نشته دا صرف او صرف زه دین دپاره کوم دې ته مینه او عشق وایي او موږ څه کوو موږ ماسپښین مونځ هم نه راځو ډېر کسانو په دې مجمع کې داسې ناست چې یو جمعه بله جمعه به مونځ ته راځي ګیره موږ نه پرېږدو حرام کار موږ کوو هغه کار موږ نه کوو چې الله رب العزت پرې راضي کړو او حضور صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړو د الله رسول پرې خوشحاله کړو صرف مونځ څومره اسان عبادت دی دا موږ نه کوو شوق سره او هغوی خپل رشتهدارانو کټ کېدو ته هم تیار شو ولې دا د الله د نوم دپاره دی او الله د نوم دپاره موږ هر څه ته تیار یو